بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپور کیمرامین را سره یاسر خان دی. کتونکو ولاړ یم په نورآباد کې. کتونکو تاسو ته دا پته وي چې د نورآباد او د ممتاز آباد اواز ما روچت کړی و. د دې خلکو کورونه چې کوم دی نو د دې په اوبو کې ډوب و. دوی ته هېڅ قسمه توجه نه وه. د دوی هغه خبرې هم زمونږ یادې دي چې نخرې را باندې تېرې شوي دي. بیا موږ ته روجې راغلی دي خو یو هغه پیکټ نه یې کوم دغه چې په څلور قسم کړی نو یو خو الله آواز پورته کړو، یو الحمدلله نن تسبیح الله له د یو د دې ځای چټې راکړو، یو یې د ممتاز آباد راکړو. ممتاز آباد موږ بله ورځ وکړو، 10 کسان پکې پاتې وو، هغه هم په دې کې کور کړل او د 90 کسانو لیست دې راکړو او الحمدلله په دې کې تاسو ګورئ جي موږ ته قاري صاحب وي سار ما په 200 روپۍ دا سیز اخیستی دی. دا ښه دغه چې کوم دی په دې کې پیزار بیا چې کوم دی د ماشومانو لپاره پکې څه دی چپس بسکټ او چاکلیټ او دا چې کوم دی نو د ماشو پوڼې ده ورسره اچار. ښه زموږ د خویندو لپاره نوې کپړې اوبه دا وګورئ جي دا دې ته وګورئ جي نو داسې چې کوم پیکج ته ځي پلیټونه ورسره چې کوم دی نو بسترې درته ښیم چې موږ کم کورونه مکمل ډوبو د هغوی دپاره چې کوم دی موږ د بسترو غم وکړه. دا وګورئ جي یو بستر هم چې کومه ده په 2500 په 3000 روپۍ ده. موږ هغوی دپاره چې کم کورونه په اوبو کې ډوبو د هغوی دپاره موږ د بسترو غم وکړو. ښه دې ته راشه جي د دې خلکو نه لوښي موښي وړل شوي. دا وګورئ جي دا پتیله او دا غوری لګي قاري صاحب وښیه دا ګورئ جي دا نو داسې چې کوم پیکج ته ځي نو الحمدلله ګریلو سامان چې کوم دی کپړې د کچن سامان دار سره ملاویږي. تسبیح الله له سره به خبرې ترې کوو. څه به وایې تسبیح الله له په دې مخ زه خو جي ستاسو او د شفیق صاحب تحریک لبیک د شفیق صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دا څو کم پیکج یې مونږ له راوړو او د غریبانانو خلکو باندې اوس لګیا یو مونږ تقسیمو. نو که مونږ یو ګوټو به دي خو د زړه د اخلاص دي دا څو کم سامان چې دلته مونږ له رالو او دا اوس مونږ کم تقسیمو نو دې مونږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو. په دې کې هر قسمه شته، دې کې د ماشومانو کپړې شته، سپلی پکې شته، کپړې پکې شته، جرسۍ پکې شته، سیټرې پکې شته، اوبه بسکټ ګیلاسونه جګ هر قسم لوښي په دې کې شته. نو د شفیق صاحب مونږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې په دې لنډ تنګ وخت کې او په دې غریبانانو باندې ډېر زیات رحم وکړو. دې کې بسترې شته، کمبلې پکې شته، هر یو شی پکې شته. مونږ د دې ډېر زیات شکر ګزار یو او خاص کر د علم خان بای یم چې دته مونږ اواز اوچت کو. ګنې تر نن تاریخه پورې به د نورآباد همداسې په اوبو کې پروت و او هېچا به اواز نه اوچت کړی. نو خاص کر مونږ د علم خان بای او د شفیق صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوو. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه. ښه کتونکو شور شغب نشته، دا ډېر شریف خلکه او ډېر روغ خلکه او الحمدلله زمونږ هر پیکج کې مونږ ته د اعزاز حاصل دی چې مونږ چا تنګ کړي نه یو او چې چا تنګ کړي یو نو هغوی خپل نقصان مونته دی او چې دغه شانته شرافت مظاهره کړې دا روړه چاچا ته روړه ده. دا وګورئ جي دا پار یو پیکټ باندې دا رږدي دا وګورئ جي دا وګورئ. ښه دا به دا چاره لیږلي دا ټپن چې کوم دی دا کیک ده. ښه راشه رور مې هغه وخت مو چې څوک نشته نه راځي ګیلې وي اواز هم پورته کړه. نن دام وخت چې کور ته مله پیکج راوړي. بالکل الله ستاسو عزت وکړي چې تاسو زموږ اواز پورته کړی دی او بس دا دی بس تاسو هر څه وینئ په خپله خلک هم ویني بس موږ به ته دوا کوو نو بس نو یو مې د اواز پورته کړو بل مې د ټول دارې پیکج دې م راوړو نور هم ته موږ سره ښه مرسته کوې یا الله دې عزت وکړه ستاسو. قاري صاحب قاري حسیب قربان صاحب تا خو دوره وکړه د هر څه دې وکتل. بالکل جی نورآباد دی د سردریاب په مضافاتو کې راځي او الحمدلله زه یې نه م وکتل مطمئن شو د الله خان صاحب اولنی ویډیو م راته اوس یې کسان وښوله چې کله سیلاب راغلی و نو دلته دوی لګیا وو او د خلکو دا خبره کوله چې موږ ته څه نه دي رارسېدلې. اوس الحمدلله همدا خبره کوي چې او د شفیق امیني صاحب تحریک لبیک طرف نه موږ ته وافر مقدار کې سامان راغی. همدا خبره دی ته زه کوم چې انشاءالله چې کله دا سیلاب تیر هم شي تاسو وګورئ کارکردګي چې الحمدلله نه د سیاست په بنیاد نه په چا باندې احسان نه پکې خاو خراب نه د ناظم او د شرمین او د کونسلر اجره موږ ته سولې ده. موږ الحمدلله په یو منفرد انداز کې په یو زبردست رسوانچه باندې په ښایسته طریقې سره
حق راوړی دی هغه هم حقدار له ورکړی دی او تاسو کو د یاسر صاحب دا موبایل وګرځئ په داسې انداز باندې لوښي پکې راغلل چې والله اوس هم یو کاري صاحب ماته وي چې ما په مدرسې دپاره په بازار کې داسې د غشتو ماته په 700-800 روپۍ باندې راکوه خو وا مې نه غشتو پیسو کمې د وجې هغه الحمدلله دلته ورته میلاو شو ما هم دې ته ودرېږم همداسې ځان سره یو سره د نور سامانه نو زه د دې نورآباد خلکو ته وایم چې الحمدلله تاسو ولیدل او دې نه بعد به مو وینئ وپېژنئ هغه خلک چې څوک په تاسو سیاست کوي او خواله دله نه راځي الحمدلله تحریک لبیک پاکستان داسې واحد پلیټ فارم دی چې نن دور کې هم په ټول پاکستان کې چې په هر ګوټ کې که شمالي وزیرستان دی که جنوبي پنجاب دی همدارنګې که نوشهره دا چاسدر او که سوات کالام کومراټ وغیره دي په هر ځای کې الحمدلله په سوونو ټرکونه لګیا دي او هغې کار کې په سوونو کارکنان بلکې په سوات کې لافان سے ته پته ده چې په خرو خچرو اسونو باندې خلک چې کم دي غرونو د سامان خېجئ دا الحمدلله د تحریک منفرد پہچان دی الله کریم دی چا چې دی کې مدد کړی دی موږ سره هغې هم خیر ورکړي او دا علاقه دې الله جل جلاله را روان وخت کې د آفتو مصیبتونه وساتي ډېره زیاته مننه کتونکو څنګه چې تاسو تلو ټایم کې به موږ دلته یو دوا کوو یو لاس پوچوتو دا ټول مشران دي دوی موږ ته یو لاس اوچتو چې موږ ته دوا وکړو بالکل به جي ښه کتونکو موږ به ډېرو ځایونو ته نور رسېدلې یو هفته شوه چې دوی موږ ته کالونه کوله نن ورله رو رسېدلو او چې نن رو رسېدلو نو نن چې کوم دی نو دوی ته دغه ښه هر څه میلو شو ټول داسې خوشحاله دي نو تاسو به خفه کېږئ نه موږ به ستاسو ځینو ته در رسو وخت به لګي مولانا صاحب بسم الله الرحمن الرحیم عزتمندو دا کم پیکې چې نن دلته تقسیم شو په اوله کې چې کوم دی علف خان شیرپو صاحب ما د دې ویډیو کتلې وه چې د مرۍ پورې اوبه وې او ده پکې لکه د کښتۍ په شان پکې روانو او دې خلکو ته ځان راورسو او بیا چې کوم دی مولانا محمد شفیق امینی صاحب د هغوی په تعاون باندې دلته الحمدلله نن هر شی موجود دی کلوخې وې اچار وې نه اچار خلک په روژه کې راوړي یاره روژه ماتې دپاره او دلته د هغوی د الو زلو د وجه چې کوم دی اچار چپسونه جامې پتیلې دیشکي د کچن ټول سامان تر شیمپو پورې تر چې کوم دی د ماشو د پوڼو پورې د هر یو شي پورې نو دا د حضرت مولانا محمد شفیق امینی صاحب د هغوی په تعاون باندې هغوی د الې زلې او دغه پورې چې کوم دی دا سامانونه راورسول او دا نه چې یوازې دلته الحمدلله ټول کیپیکې کې او بهر هم چې کوم دی کې سیلابونه هغوی خپلې الې زلې وکړل دا یو هفته وشوه چې رفیق صاحب تللی و هغه بره سواته پورې چې کوم دی دغه شان کالامه پورې په غرونو کې غریب وخوت شپه ورځې یو کړله او د هغه خلکو دپاره هم هغوی سوچونه او فکرونه ډېر مالې هلته مولیږه موږ د ټولو ملګرو خصوصا د علف خان صاحب چې د ده عظمت ته زما سلام د دې منډې ته زما سلام چې دا موږ سره په دې کې ډېره زیاته منډه و دغه شان د دیو کیمرامین چې کوم دی یاسر هغې دغه شان مولانا حسیب جان صاحب د هغوی موږ سره په دې کې ډېره زیاتې منډې تړلې والې موږ د دې ټولو شکریه ادا کوو ډېره مننه کتونکو انشاءالله د سلسله به رواني په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ دغه د علف خان شیرپو کار دی چې نن یوازې اواز پورته کوي الحمدلله په 400 کې زما نه زیات پور پیکج بچالي تقسیم کړي خو په دې موقع زه د ټولو فلاحي ادارو سماجي عوامي تنظیمونو شکریه ادا کوم چې د سیلاب ځپلو سره خدمت وکړو